بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء من النوم. او دس د خوبنا ومن لم يرى من النعسة والنعستين او الخفقة وضوءا. او دارنګ دا باب په حق د اقوالو دا هغه چا کې دي چې هغه په یو نعسه یا په دوه نعسو یا په یو خفقه باندې او دس نه لازمي. د ترجمې نه پته لګيږي چې امام بخاری رحمه الله ذهاب کړی دی قول دا هغه مولانا چې هغه فرق کوي په مېن د قلت او د کثرت کې. په مېن د قلت او د کثرت کې فرق کوي چې مثلا قلیل د دینه غیر ناقص دی او کثیر د دینه چې دی هغه ناقص دی. کل اقوال د ائمه په باب د نوم کې چې ناقص دی کنا 7 ترسیږي و مذهب دي. ضرور مذهبونه پدې کې هغه نهمه حاشیه تاسو راخستي حاشیه نهمه تلاړ شي تاسو. الوضوء من النوم فيه اقوال. اول ان النوم لا ينقض الوضوء بحالنا. نوم ناقض نه ده. مستدل د دې په دې باب کې حدیث د ابن عباس دی چې کوم شپه د میمونی بیبي خالق خپل سره کړی و او هغه کې دا راځي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سار سنت وکړل. نبی ودشه ما یې आवाज مو اورید بیا را پاسید او لاړو مسجد ته. نو اول چې د خوب نه را پاسېدلې دی هغه خو مشق ته پاسید او د ته کړی دی او بیا چې کله دا سنت کړي و د شوی دینه بعد دلته بیا او د ذکر نه دی. دغه استدلال له لپاره د ځای قائلینو استدلال تام نه دی. ولی نبی اسلام فرمایي تنام عینایا ولا ینام قلبی. د غیر پیغمبر د خوب قیاس د پیغمبرانو په خوبونو باندې را صحیح نه دی. هغه خوب داسې خوب خو نه وي ځکه چې هغه هر سکند بعد البعثت د نزول د وحی امکان وي. کاغي باندې خوب د عام او غافلینو د خوب په شان خوب راشي قلبي خوب نبی باغل ته د وحی مرکزونه ګرځيږي. خدغه قول چې دلته محشر اخسته لري قائلین نه ذکر کړي. بهر نه تاسو واوري دا قول د ابو موسی الاشعری دی د سعید ابن مسیب دی د ابي مجلس دی د حمید الاعرج دی د شعبه دی. دا د اقوال. دویم قول دا دی چې ينقض على كل حال. خوب ناقص دی مطلقاً قلیل دی چې کثیر دی چې صلات دی که خارج الصلات دی په اتجاه دی که غیر اتجاه. دا مذهب د حسن بصری دی او د اسحاق ابن راهویه دی د امام مزنی دی وقول غریب للشافعی. د امام شافعی سے به غیر معروف قولم دغه دی. صحابه کرامو کې مروی دی دا د عبد الله بن عباس نا انس ابن مالک نا ابو هريره نا. محاشر اسامی نه راځي چې خدا ترمذی کتاب ته تراباب تر شوی دی هغه تماله اسامی ذکر کړیو. دریم قول دا دی چې کثیره ينقض بكل حال وقليله لا ينقض. لګ ناقض نه دی او زیات ناقض. دا قول د امام مالک او د امام احمد او د امام اوزاعی دی او د ابن شهاب الزهری دی. د دې ترجمې نه پته لګي چې امام بخاری رحمه الله دې ته اعلان لري. نقض عدم نقض کی قلت او کثرت ته کتلی دي. څلورم اذا نام على هيئه من هيئه الصلاه كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض سواء كان في الصلاه او خارج الصلاه. وان نام متجعا او مستلقيا على قفاه انتقض. دا قول د داوودی ظاهری دی او یو قول د امام شافعی رحمه الله دلته دی معروف قول او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ دا مذهب. بیا د امام شافعی رحمت الله علیه په مستلقیان کې مونږ سره مرګره نه په متجعن کې نو ګویا کې هغه نست کتلی او مونږ علت تکتلی چې استرخاء د مفاصل ده کوم چې حدیث د ابن عباس کې راځي چې او دس لازم دی علام النام متجعا
فانه اذا اتجع استرخت مفاصله. نو د اتجاع تکتلی متجعان ناقص او مونږ وی چې د اتجاع علت ته وګوره چې استرخت مفاصل او استرخاء د مفاصل په استلقاء کې مشته ده او په اتجاع کې مشته. خو تجربي په لحاظ باندې په استلقاء کې قلیل ده. څومره استرخاء د مفاصل چې په اتجاع کې ده په استلقاء کې نشته. دی وجه چې کلم تاسو د خلکو په مخ کې مو ده کېږي که بیا مجبوری و چو ده کېده استونی ستا خو ده کېږي په اړخ متمل دا اړخ د استرخاء د مفاصلو چې ده دې کې کثیره ده بالکل غیر اختیاري راځي په انسان او کستونی ستا سم لاستې بیا هم څه د هغې په نسبت سره خوي. دا څلورم قول. مزید اقوال د نه دي راخستي. پنځم قول دا دی چې لا ينقض نوم الراکع والساجد. د راکع او د ساجد نوم ناقض نه دی او د دې نه بغیر د هر چا نوم ناقض دی. دا یو روایت د امام احمد صاحب دی. شپږم قول دا دی چې لا ينقض نوم الساجد فقط د ساجد ناقض نه دی وغیره ناقض. دا هم د امام احمد صاحب نه مروي دی. وم قول دا دی چې لا ينقض فی الصلاة او خارج الصلاة ناقض دی. دا قول منقول دی د امام شافعی رحمت الله علیه. او امام بخاری دلته راځي څه شو قلت او کثرت د موالک او د امام احمد ته مذهب ته ذهاب وکړ. هر چی نعتد او خفقد انه نعتا هو فتور في الحواس او خفقات تحريك الراس عند غلبة النوم. کله چې را پرکالی په سترګو راشي وخت ناوري سترګه ته نه ګوري نو دې ته نعته وي جټکا. او کم چې هغه سر ورنه وشړقېږي دې ته خفقه ویل کېږي. نو دا وایي چې لږوي او د سپینشته دی چې زیاته شي نو بیا پېشته نیوه نعته او نعتتین او خفقه کې وضو نشته. دا مذهب د موالکو شو او زموږ مذهب دا دی چې همدا دې پرې راشي خدا دې ډډه والي او داسې مات شوی دی. وایي زه بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يظهر عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه. ځان ته کنزلو کی نو چې داخل د صلات مون منع کړی شو نو د دین اخذ کوي چې کچرته دا ناقض وې فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس نو ویلې به چې او د ماده مونږ نه کوي کنه وې دا علت ونه وی علت دا وی چې لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه. دا عدم صلات د پاره دا علت وی. امام بخاری دین اخذ کوي چې خپل دا ناقص ناقض نه شو کنه او باغنا فرض نه ده ناقص کړي دا فإن أحدكم إذا صلى دا خو ته اتجاه صورت نه مونږ خو سره په اتجاه نه کوي کنه. أبيه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. باب الوضوء من غير حدثنا او دس کول بغیر د بیا دسینا یعنی لیس بواجب دا واجب نه دی. دی باب کې حکم د وضوء علی الوضوء کوي او په یو داسه باندې مزید ډیر منځونه کول دا جایز دی. هر چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے داغه په حق کې علما مختلف دي. بعض علما وایي چې د باندې وضو علی الوضو واجب. نو دی بابونه کې بد دی وضاحت مشی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې وضو علی الوضو چې واجب د ابتداء الامر دا د فتح مکه نه مخ کې په د باندې وضو علی الوضو. بعض داسې اوامرو چې هغه نبی اسلام باندې لازم او په نور چا امت باندې هغه نه لازم. من جمله دا غي سوا د وجوبن استعمالول امت باندې واجب نه دی. من جمله دا غي وضو علی الوضو دی. بعض علما پکې قربانی مخالف او قربانی کې احناف وایي چې هغه په امت هم لازمه ده. نو دا د فتح مکه نه بعد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت شوی دی. دا د غزوه خیبر واقعه دا غالبا چې دې کې د ماقام او د مازیګر مون په یو د سبانه دم کړی دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپلم کړی نه چور دا شو چې وضو علی الوضو د مستحباتو نه دی او شاسر خډیر زیات زور لګی دی لرا چې اذا قمت من الصلاه کې قید د محدثین ما لګوي
هیڅ ضرورت نشته لري، بلکې شریعت ترغیب ورکړي وضو علی الوضو لره چې کله تاسو مانځه ته پاسېدئ نو بس اودس کوئ. پاتې شو دا چې دا امر د وجوب د پاره د استحباب د پاره نو دلته د غیر متوضی په حق کې د وجوب د پاره شو، متوضی په حق کې د استحباب د پاره شو. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انس قال وحدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث. زمون یو کس ته اودس کافی کېده تر څو بچ به اودس شوی نو واجب نشو وضو الوضو. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سعيد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. باب من الكبائر ان لا يستتر من بوله. دا د کبایرونو دي چې یو سړی استتار د بول نه کوي، یعنی معنا نه ګرځي لا يجعل بينه وبين بوله شيء يستر به، چې نه ګرځي د ځان او د بولو په منځ کې یو ساتر. نو چون کې دا د حدیث ترجمه درته کوي چې وما يعذبان فی کبیر، دا معنا نه ده چې دی په غټه ګناه کې معذب نه دي. دا حل د دوه قبرینو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتلی، بلکې د دې مقصد دا دی چې دی معذب نه دي په داسې یو غټ کار کې چې د هغې نه احتراز کبیرو. احتراز چې کبیر نه و، اسانه کارو د هغې نه ځان ساتل، خو دوی دې ځان نه ساته. نو معنا دا چې لا یسترتر من بوله، دا دې د کبایرو نه خپله د عمل کبیره ګناه ده، وړه نه ده. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحية من حيتان المدينة ومكة باغ طويل فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوت انسانين چې معذب په قبور زواړو کې، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، او دوی معذب نه دي په کبیره. محشي تاسو دا غینه جوابونه کړی دي چې یا معنا دا شو چې انه ليس بكبير في زعمهما ما يعذبان في كبير في زعمهما، دی معذب نه دی په یو غټه کې په ګمان ده دی کې، یعنی دا دوی په خپل ګمان کې غټه نه ګڼله او غټه، او یا معنا دا چې احتراز د دینه چې کم دی دا کبیر نو په دوی باندې، ليس بكبير عليهما الا يفعلا، کبیر نو په دوی باندې چې دا کار دی نه وکړي. الګه شیطانت کې خو مکه وکنه ساتي دی په سر خپل کې شیطانت کې، او استتار د بول نم داسې احتراز ته کبیر نه دی دینا. نو معنا دا شو چې ما يعذبان في كبير انهما لا يعذبان في امر كان يكبر ويشق الاحتراز منه، دا احتراز نه کبیر نو بلا وما يعذبان في كبير عندكم وهو كبير عند الله. نو دا ایجاب شو د نفي سابقنا، نشو معذب ولې په یو کبیر کې چې تاسو پرېز کبیره نه ښکارې ده. ثم قال بلا بلکې کبیره و عند الله، عند الله کبیره و تاسو پرېز باندې نه و. او یا ما يعذبان في كبير فآغا کبائر سبعی موبقاتو کې یو حدیث کې 7 کبائر موبقات مهلکات ذکر شوی دي. نشو معذب ولې پاغه کبیرو کې چې و موبقات دي، بلا بلکې معذب ولې شو په یو کبیره کې خو د 7 موبقات نه و. نو دا بلا پدې کې دا ایجاب د نفي سابق راولا ما يعذبان في كبير بزعمكم بلا كبير عند الله، یا ما يعذبان في كبير السبع الموبقات بلا كانت كبيرة غير السبع الموبقات، كان احدهما لا يستتر من بوله. لا يستتر معنا دا تیوکا دلتم بعض نسخو کې لا يستنزهو لا يستبرئو راځي ومعروفه لا يستترو راغلی دا، نو دا د هغې موافقه معنا وکړه چې لا يجعل بينه وبين بوله بستر،
د ځان او د بول من کې ستر نه نیو الا يتحفظ منه ځان ته نه ساته چې موافقت د باقی روایتو سره راشي. محشر تاسو روایت ذکر کړی دي. پر روایت د ابن ساکر کې لا استبرئ راضي، پر روایت د مسلم کې لا استنزه راضي، او روایت د ابو نعیم کې لا يتوقي راضي. نو دا استترو د معنا جوړه کې چې دا د هغه موافق او خېږي. پاتې شو دا معنا چې لا استتر من بوله د بولو پټیم کې به ستر د عورت نه کولو. نو دا معنا دلته بعیده ده ځکه د نور روایت سره موافقت نه لري. وکان لا اخر يمشي بالنميمه ثم دعا بجريدتنا فيوي لخت د کجوري سره فكسرها ما تکړه فشقها کسرتين دو ټوټي. نو فوضع على كل قبر منهما كسرى قطع فقيل ور طويل شو نبی اسلام ته یا رسول الله لما فعل دا کار دی ولې وکا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا خایږي چې تخفیف راوستل شي دوی نه په عذاب کې. لعله کې زمير شان کا شان دار يخفف عنهما ما لم تيبسا یا ما لم يبسا تر سوچ او چې شوی نوي. دي کې اختلاف څه دی چې ام من شيء الا يسبح بحمده، ام من شيء الا يسبح بحمده. نو دا ام من شيء کې بعض علما وایي چې ام من شيء حي الا يسبح بحمده. یو شی حي نشته مگر هغه تسبیح کوي، شی حي. نو چې هر کله دا دې کې حیات او ژوندۍ و وچ نه و نو بیا خو اعتراض وارد نشو کنه مالم طیبسا. نو دا سناوي دا سنا په ویلو باندې به د په قبر رحمتونه نازلېږي او د ته پیدا رسیږي. د ایثار ثواب د پاره په صحیح حدیثو کې معظم دلیل د اهل سنت هم دا دی چې نبی علیہ السلام دا بعد الوفات په باندې بوټه وکړه او وی چې مالم طیبسان دینه به تخفیف کولې شي د عذاب. نو چې هر کله د یو لفظ د تسبیح چې مکلف نه ده اجر په مترتب نه ده دا غي په وجه تخفیف په عذاب د اهل قبور کې راتلې شي. نو بیا د یو مکلف عبد چې تلاوت کوي یا دعا کوي یا صدقات کوي او ثواب د پس بخي هغه به څنګه پاغي باندې باجر مترتب نه او په دغه تخفیف څنګه ناراضي. دا او کچرته ام من شيء عام شي، ام من شيء دا عام شي نو به می اعتراض نه دی کول پکار چې مالم طیبسا باندې ولدلتا تقیلو کړ. راوی جواب بدای چې دا خو سفارش د نبی اسلام په دعا شوه. هغه دا بوټه دلته خخ دغه د لاسونو برکتو چې د دې ثواب دې مردگانو تر رسیده. نو جار کلا دا د خپل سفارش او شفاعت او د خپل لاس برکات مقید کړل تر یو ټیمه پوري چې دا حیات ورثي دي نه پاتې بیان رسي. خدا ټول پاغه وختونو کې چې دغه قبرین د مسلمانانو شي او کچرته قبرین د غیر مسلمانانو شي راجح حدار اجدار مسلمانانو شي. که قبرین د غیر مسلمانانو شي نو به جواب دا وی چې دا خصوصیت د دغه قبرینو ده، دا خصوصیت د دغه قبرینو ده. باقی تخفیف د عذاب د اهل قبور د کافرین نه نشي راتله. کافر نه خو عذاب نه راغلی، لا يخفف عنهم العذاب. البته د نبی اسلام دعا وا او داغه د لاس برکتو چې د دې دوو کافرونو مثال په تور باندې د دې لخت دغه سره چې کوم دغه تخفیف راغی تر یو ټیمه پورې لمته بتا دا چې لا يخفف عنهم العذاب کې او تطبیق بلم جوړیږي غدا چې د کافر نه تخفیف د عذاب په جهنم کې نشرات لې هر چې په عذاب قبري کې لري دا په سفارش راتلې شي. همدا وجدا کوم علما چې د ابو طالب د ایمان قائل نه دي او د نبی اسلام نه تپوس شوی دی ویلې شي دي چې تاسو ته څنګه ور کړی دا هغه مبارک څه فرمایي چې ما را ایستلې ده هغه دوح النار لرا یعنی د ګټکو پورې ور ده او د سر دماغ پټیږي او خلک ګمان کوي چې دا اشد عذابن ده، خدای احون عذابن ده، ده احون عذابن ده او کزه نه وینو دا په وسط د جهنم کې. نو دغه تخفیف چې راغی او قول د کفر باندې علما کوي نو چې قول د کفر کوي نو په کافر خو عذاب نس پکېږي، دا څنګه سپک شو؟ نو دا تخفیف د عذاب القبور ده، دا د عذاب القبور تخفیف ده. او هر چې تخفیف په جهنم ده په جهنم کې دنه هغه بارک لا يخفف عنهم العذاب راځي او یا دا چې لا يخفف عنهم العذاب ته کلیه مخصوره خو نه ده کنه، نشي سپکولې د دین عذاب نافیه ده او محمله ده او محمله په حکم د اکثری کې د کلیه کې نه که بعض افرادو کی تخفیف خاصه راشي چې په دعا باندې هغه سره منافات نه لري.
داسې الفاظ نشته چې بالکل یو ته به عذاب نه سپکېږي چې یو ته سپک شي نو منافات راشي دا اکثر محملي وي دغه جواب تاسو هغه ځکه کوم کولی شي جمهور علما دا شیطان چې کوم دی ګڼي د چا نه د ملایکو نه جمهور علما دلته د ملایکو نه ګڼي او اکثر صحابه هم پې قایل دي نو د لا یعصون الله ما امرهم سره منافات راغی کنه نو جواب دا دی چې لا یعصون الله ما امرهم کلیه محصوره خو نه ده کنه نافیه جمله ده خو مهمله ده او د مهملې نه چې کوم دی په اکثریه باندې دا لوي خو په کلیه باندې خو دا نه که یو فرد کې مستثنا شي د منافات نه راځي دا ډېرو ځایونو کې تاسو ته کار درکوي دا قراهم فسقا اخر زمانه قاریان فاسقان دي نو ټول کله کې دي استثناء کولی شي د بعض ورنه عالمهم من تن من جیفة الحمار مولای د مردار خرنم بدبویه دی نو کل خو نه دي مراد کنه بعض مراد دي دا وجه څه ده چې دا محملي دي ټولې دا محصوري نه دي منطق هم په شریعت کې کار ورکخه باو ما جا فی غسل البول انزل د بول غرض د امام بخاری رحمه الله په دې باب کې اشارات دي هغه خبره ته چې کوم استدلالات احناف کړي دا استدلالات او تضعیف ته اشارات زمونږ احناف بول ماکول اللحم چې دی هغه نجسی غني استدلالات د عام نه کوي چې استنزف عن البول امام بخاری دلته باب لګی چې دا مراد د بول نه بول الناس دی بول عام نه دی نو باو ما جاء في غسل البول الف لام وزن مضاف اليه کا اي بول الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستر من بوله ولم يذكر سوا بول الناس سوا بول الناس نه دي ذکر کړي نو دا مراد دي وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجتي اتيته بماء فيغسل به باب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال لهما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريزة وطبة فشقها نصفين فغرز لا ترجمه شو دا كسرها كسر خودي تموي چې دا سیماته کی کنه ادا شق دې په دې مين نیمه شوی دا فغرز في كل قبر واحدة قال يا رسول الله غرز وی کرلا لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سمعت مجاهدا مثله دا امام بخاری رحمت الله علیه دا واپس چې کوم دویم سند سره ذکر کوي دا اکثر دا سوي چې دی کې یو راوی دا سوي په عنعنه روایت کړي مدلس وي نو دا الفاظ د تحديث یا د سما په پیش کې عنعنه باندې وهم چې کوم د انقطاع راځي هغه ختم کی لکه دې مقام کې اعمش راغلی دی پاس سند ته تو ګور اعمش وی عن مجاهد عن طاووس نو د بل سند پیش کې چې اعمش خو یو معروف مدلس دی خو دومره خبره ده چې ما سره بل الفاظ نور شته دي چې حدث الاعمش قال سمعت مجاهدا قال سمعت مجاهدا نو دې د فارې دا ټول عبارت دلته ذکر کړه لکه مخکې هم یو دویم سند د ذکر کړو د سفیان ثوری په حق کې هغه سفیان ثوری چې هغه مدلس شو نو داغه کم ځای کې دویم یو سند ذکر کړی دی هغه صرف د سفیان ثوری د تدلیس د دفع د پاره دویم سند ذکر کړو زوایا باب ترک النبي صلى الله عليه وسلم والناس على ربيع حتى فرغ من بوله في المسجد دا پاس تر شوی دی کنه باب الوضوء من غیر حدث تلر شي حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن عامر روایت سفیان د چانه کې په عن سره کې د عمرو بن عامر نه کنه بیا دویم سند ذکر کې حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر دلته جواب محشش تاسو کړی دی دا پاس سفیان پانانی روایت کړی دی سفیان مدلس معروف دی نو ځکه دلته قال حدثني ور سره راوړل چې دا انقطاع ختم شي چې دا دومره مدلس معروف دی نو من بالجهر کې هم عنعنه کړی دا کړ اغل تم سفیان عنعنه کړی دا اغل ته ورته یو بل سند پیدا کوي کنه چې الفاظ حدثني دا باندې پکې پیدا شي نشي پیدا کول
هغه ټول سندونه چې ولټول شي الفاظ د عنعنی دي. باب ترک النبي صلی الله علیه وسلم والناس العربی حتى فرغ من بوله في المسجد. نو دا ترک الناس دا اضافت راغلی دی چاله را فاعل لرا ترک النبي و ترک الناس العربی او هر چې الناس مرفوع شي نو به اعتبار العطف على المحل دا بعطف په محل باندې شي. پاس باب کې تاسو محاشی او خبره کړې ده چې تاسو ته شوبه پیدا نشي. څلور محاشین الاکبر اخیری د درې می ته وګورئ. لذا انکر الخطابی وضع الناس الجريده ونحوه على القبر د بد غړنې او مکروه غړنې انکار یې نه کړی دی. نو خطابی چې انکار وکړو دا زمونږ د احناف او د فقهاو نه دی ښه. زمونږ فقها چې کوم دی چمن او لون شي کې فضل په قبر باندې د دې حدیث نه اخذ کوي چې دا ثنا وي دا جایز ده. دا خصوصیات نه غني. خصوصیات قول خو هغه وخت کې دی علامه خطابی د یو ټوکړه راکړي هغه ټول عبارت نه راکړي. خطابی وایي کدا قبر چرته د مسلمانانو نشي دا قبر د کافرانو شي نو بیا د کافر نه خو تخفیف ناراضي نو دا د خصوصیت د دې صاحبان نشو. دا د خصوصیت د دې صاحبان نشو. نو تاسو ته نشي کولای چې یو بل کافر په قبر موټي کې چې دا به تخفیف راشي. نو دا په حق د کافر کې بیا خاص دی او هر چې غیر د کافر د مسلمانانو شي خو ټول علما وایي چې دا عام دی حتی کوم دې مسلې نه خیرت ثابتې او ختمونه ثابتې دا دعاګانې ثابتې چې دا فایده ورکوي هر کله چې بوټه فایده ورکوي غم ورکوي نو په خصوصیت به د تعمیم ته څه فایده و. ناکتین مزباز زی وګوري پورا عبارت ټول نه مطالعه کوي نقطه نقطه تنا د خارق زینه ترا ټول کی نو دا خپل خطابی چې کوم دی دا شافعی المذهب دی دا د احناف نه دی زموږ احناف فقها چمن کې خدل په قبر باندې دا جایز غني. به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق بن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اعرابيا يقول في المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. نو دا تاسو پرون ترمذی کې تیر شو چې د ځمکې طهارت په سبا نه راځي. جمهور ائمه وايي چې دې طهارت راځي په غسل باندې او په وضو باندې فقط او احناف وایي چې په وضو باندې مراتلی شي ځکانت رخوا او په تشمیس مراتلی شي. دلیل دا غیر لپاره محمد بن باقر او دا شانت د ابن حنفیه چې دا زوی د علی المرتضی کرم الله وجهه داغه قول او دا رنګ د بی عائشه صدیقه قول چې قریب المعنى سره ټوله مصنف عبدالرزاق حدیث په دې باندې دالو چې زکات الارض یبصها یفوف الارض زکاتها پداسان یا چې کله وچه شزمکه زکات په دې مختلفو الفاظو چې معنی و جوړی دا هغه نه دا فهمیدا چې ازمکه چې په دې باندې پاکيږي. مرفوع حدیث کې استدلال د ابو داود د عبد الله بن عمر د حدیث نه موږ خاص کړیو چې کلاب چې هغه ممر په مسجد کې او بول به په مسجد کې کولې ولم يكن يرشون عليه شيئا او صحابه و پاغي باندې وبنا چوي. وزدا دلیل د دې خو نشو چې کې امتیازي پاکي دي بلکې په دې خو اتفاق دي چې نجس دي بلکې دلیل د دې شو چې د غسل نه دی کړي په تشمیس باندې هغه پاکه کړي دا. به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم تناوله الناس کې التم معنا خدا اخذ باليد کړي او مناسب خسته معنا کړي فتناوله الناس بالسنتهم مهما مکوا وحرقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فإن سجل هغه بوکا شو چې هغه وب پکې وی کنه وی عام شو او ذنوب چې هغه بوکا شو چې ډکې ملآوي ذ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فغرق عليه. او زجر الناس کې داغي ترجمه را چې فتناوله الناس دغه معنا شو بس. لا جوړي سره